پاکستان کې پروان کال 2023 کې تر اوسه پورې شپږ خبريالان وژل شوي. په دوی کې یو یوټیوبر هم شامل دی. د مطبوعاتو ازادي او خبريالانو د حقوقو د لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک ویلي چې روان کال په ملک د خبريالانو په ضد د تشدد پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی ریکارډ شوی دی. فریډم نتورک ویلي چې روان کال په ملک کې د خبريالانو په ضد د تشدد 50 پیښې ریکارډ شوی دی. ریپورت کې اندېښنه څرګنده کړل شوی چې حکومت د خبريالانو ساتنې او خبريالانو په ضد تشدد د پیښو مخنیوي کې په مکمله توګه پاتې راغلی دی. پاکستان کې د خبريالانو اتحادیه وخت په عمل کې د خبريالانو د حقوقو او د دوی په ضد د تشدد او وجنو د پیښو په ضد احتجاجونه هم کوي او حکومت دعوه کوي چې د خبريالانو د ساتنې او حقوقو لپاره اقدامات کوي. فریډم نتورک په خپل کلیز ریپورت کې ویلي چې د نومبر 2023 او د اگست 2023 ترمنځ موده کې د خبريالانو ډیجیټل میډیا کارکونانو په ګډون د 11 خبريالانو د وجلو خصه شوی چې پکې د یو ډیجیټل کارکون په ګډون شپږ خبريالان وژل شوي دي. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د خبريالانو په ضد جرمونو کې ککړو ته د استثناء د خاتمې د نړیوال ورځ 2 نومبر په مناسب جاری کړی شوی ریپورت کې ویلي چې په مرکزی او سند صوبې په کچه د خبريالانو مطبوعاتي ادارو کې کارکونکو د ساتنې قانون جوړ کړل شوی خو په ناپس کولو کې پاتې راغلي دي. هغه ویل چې د خبريالانو د خوندیتوب خصوصي قوانینو عملي کولو لپاره سیاسي نظام او وسایلو کمی پاکستان کې د خبريالانو لپاره صورتحال خطرناک جوړوي. دا اقبال خټک په خبره د پیاوړي او فعال حفاظتي میکانیزم نه بغیر د قوانین غیر موثر دي. د فریډم نتورک په ریپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال موده کې پاکستان کې د خبريالانو په ضد تشدد او وجلو تر ټولو زیاتې پیښې سند صوبه کې شوي. 3 خبريالان وژل شوي او د سرغړونو یو شپې ریپورت شوی دی. فریډم نتورک ټینګار کړي چې پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ یقیني کولو لپاره د استثناء مخنیوي ضروری دی. د پاکستان د اطلاعات وزیر تاطاړ د ستمبر په میاشت کې ویلی وو چې حکومت په 4 وړ صوبو کې د مامورینو سره په ګډه صحافیانو ته د ورپېښو مشکلاتو د خبرولو لپاره کار کوي. هغه ویلو چې په سند صوبه کې پیښې شوي دي او ځینې خلک د خپل سیاسي اثر په استعمالولو د داسې ډول کیسونو نه وځي. د خبريالانو بل تنظیم ریپورټرز ویت آوټ اف بارډر په پاکستان غږ کړی وو چې په خیوات کې په مطبوعاتو د زیاتیدونکو قدغنونو مخه دی ونیسي. د ریسپ د ایشیا د سانګي مشري تسلیه مرسر د جون په میاشت کې په یو بیان کې ویلو چې پاکستان د مطبوعاتو د کارکونکو لپاره د دنیا د خطرناکو ملکونو څخه یو دی او په دې لړ کې د انصاف نه کېدو کچا بوګنیدونکې ده. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 پاکستان